असलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू عبدالعزیز خلک عزتمنو د شلو کالو هلک دی د واده په اولنۍ ورځ باندې خپل د طرزبیر ډېره سا بېدردۍ سره قتل کړو. راځئ مینهوالو موږ سره مکمل معلومات تاسو په دې ویډیو کې وګورئ چې تاسو ته پوره معلومات در ورسیږي. د دې معلومات نه مخکې زه تاسو ته د یادګینه حکم تاسو کو چارې زموږ په دې سوپر کلیک چینل کې نوي وي چینل هم نوي سبسکرایب کړئ. مهرباني وکړئ تاسو زموږ د سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووایه چې ښایي یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي. عزتمنو ستاسو دغه شانتې بې ګناه قتل نه کېږي، خلک بې ګناه قتل کوي. چې نن عزتمن څنګه په درګۍ کې عبدالعزیز خلک خپل د طرزبي په اولنۍ ورځ د واده په اولنۍ ورځ باندې ډېره سا بېدردۍ سره د هغې دپاره قتل کړی. مینهوالو عبدالعزیز په دوبۍ کې 3 کاله مسافري کړې وه، ډېر په ماشومتوب باندې تلل. عزتمنو چې د شناخي کارډ هم نه سازېدلو چې پلار ولنګ هغه ټایم کې شناخي کارډ بې مودې ساز کړو او دوبۍ ته یې د هغې دپاره ولېږلو چې زموږ دا نیستي به غوڅې به شي، یعنې دا به دوبۍ کې مزدوري وکړي او زموږ دا موږ به کور ساز کړو او دته به د زندګۍ مستقبل سوچ به وکړو. مینهوالو هغه شانتې وشول چې عبدالعزیز پلار چې څنګه غوښتل. عزتمنو دوی داسې کور ساز کړو چې تربورانو ورته نشو کتلی، بس په خوله باندې به یې ورسره خنداګانې کولې خو په زړه کې به یې ورته بغضدلي ساتله. چې څنګه عزتمنو عبدالعزیز واده راسا شولو چې د ده 20 کاله عمر و. عزتمنو د 3 کاله مسافري کړې وه. 3 کاله بعد د ده دا په چوټۍ باندې راغلی د دوبۍ نه چې د ده واده راسا شولو او واده یې وکړو. مینهوالو د واده په لومبنۍ ورځ باندې خپل د طرزبي ډېره سا بېدردۍ سره قتل کړلو. الله تعالی دې نو مسلمان د داسې قتل نه وساتي چې د واده لومبنۍ ورځ ډېره د خوشحالۍ ورځ وي، د باندې هغه خوشحالي عزتمنو په غم باندې بدله شوه. دا واقعه په درګۍ کې مخې ته راغلې ده. زموږ د عزتمنو تر نن ورځې معلومات د دې ځای پورې د نوي معلوماتو لپاره د سره زموږ دا سوپر کلیک چینل د سره سبسکرایب کړئ. خوا کې یو ساده ټلۍ نشان ووایه چې ښایي یو نوي معلوماتي ویډیو تاسو ته په اسانۍ باندې در ورسیږي.